الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، دا الله رب العالمين غد رحم او کرم او نعمت هغه دا دی چې د رمضان ښکلې میاشتې ته موږ ورسولو او په دې کې د عبادت توفیق راکو. د الله رب العالمین نه دا دعا کو چې الله رب العالمین زمونږ د دغې میاشتې هغه عبادتونه په خپل دربار کې قبول کړي. لیکن خبره دلته ختمه نه ده، بلکې الله رب العالمین د عباداتو دپاره مختلف وختونه نور هم راکړي دي او لا د زیات ثواب دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته یو بله طریقه ښودلې ده، او هغه دا ده چې کله د رمضان میاشت ختمه شي او د هغې نه وروستو بیا 6 روژې نیول دي چې د دې اجر رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی چې چا د شوال د میاشتې د رمضان نه وروستو دغه 6 روژې ونیولې د دې اجر داسې دی لکه پوره کال چې هغې روژې نیولې وي، د پوره کال د روژو ثواب هغې ته میلاویږي. نو لہذا موږ او تاسو له دا پکار دی چې دغه فرصت د ثواب او د یو کال برابر د روژو ثواب دا چې الله رب العالمین موږ او تاسو له راکوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بیان کړی دی، باید چې دغه فرصت او دغه چانس موږ او تاسو خراب نه کړو، د دغې نه فایده واخلو او خپل حسنات او نیکۍ چې څومره دي دا موږ او تاسو ډیر کړو. بهترینه خبره هغه دا ده چې انسان د اختر نه وروسته مسلسل دا روژې ونیسي، او که چېرته مسلسل یې نه نیسي نو هغې له دا اختیار دی چې هغه د میاشتې په اول کې، په منځ کې، په آخر کې، په مختلفو ورځو کې دا روژې ونیسي. خو دا د پرې نه دي، ځکه دا د خیر طرف ته یو مبادره ده، د خیر طرف ته یو کوشش دی. نو انسان له دا پکار دی چې دغه فرصت د لاس نه ورنکړي. که دا روژې مسلسل نیسي 6 روژې په یو ځل هم دا بهتره خبره ده، او که چېرته مسلسل یې نه نیسي نو هغه یو ورځ وروستو څه وخت منځ کې فاصله چې کوم ده هغه هم پکې کولی شي. دا ټول په دې باندې دلیل دی اهمیت د دغې روژو، د دغې 6 روژو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی. انسان له پکار دی چې هغې باندې اهتمام وکړي او دغه روژې ونیسي، ځکه د انسان د زندګۍ هېڅ پته نه لګي. را روان کال شوال میاشتې کې څوک ژوندي او څوک مړه. د الله نه دا دعا کو چې الله رب العالمین زموږ او ستاسو عبادتونه قبول کړي او په دې دنیا کې چې کوم عمل کوو هغه په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوي. وصلی الله علی النبي محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.